عمر شان داسې دی، د عمر مقام داسې دی، د عمر مقام او مرتبه دا ده چې په انسان کې شجاعت او بهادری پیدا شي. کله چې د عمر نوم واخیستلی شي نو په انسان باندې دا غونې زګ زګ شي، یلکه عمر کم عمر، هغه عمر چې حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه و فرمای اے عمره ستانه دا شیطانم یریږي، اے عمره ستانه دا شیطان یریږي، ته چې په کومه لار باندې ځې نو شیطان چې کله په هغه لار را رواني او تا ویني هغه لار بدله کی، هغه عمر. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نوم عمر ابن الخطاب دی او کنیت ابو حفص دی او لقب فاروق دی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا کنیت او لقب دا دوانه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په خپل ورکړي. او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما ته په دې خبره باندې فخر دی چې زما کنیت دا ما ته حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د احد په موقع باندې په خپل باندې ویلو. ابو حفص فاروق دی، الفارق بین الحق والباطل، د حق او د باطل په درمیان کې فرق کوونکې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه هستی ده چې کله د دوی تذکره کیږي نو شجاعت او بهادری د هر انسان په دماغ کې راځي. داسې یو هستی ده څنګه چې د سخاوت ذکر کیږي د سخاوت سره د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ تصور فورا په ذهن کې راځي. الکه سخاوت خشز دی یو فورا عثمان رضی الله تعالی عنہ په دماغ کې راشي. الکه حیا خشز دی فورا حیا چې کوم دی چې کله موږ په ذهن کې راشي نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ زموږ په ذهن کې فورا را پیدا شي، داغه طرف ته خیال لاړ شي. نو دا هغه صحابه دي چې دا حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل اصحابی کالنجوم، زمانه د صحابه مثال د اسمان د ستورو بشان دی. فبأیه مقتدیتم اهتدیتم، چې د کوم صحابي هم تاسو اتباع کوئ هدایت ته بیا راځي، هدایت به بیا. او یو صحابي وای زه چې کله مدینه منوره ته رالم مسجد نبوي کې د مسجد نبوي په صحن کې حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د صحابو په منځ کې تشریف فرما دی او صحابو ته غیر چاپیره حلقه جوړه کړې ده. او صحابي وای دا الله په ذات مې قسمی چې وایزه د منظر د کله ګورم نو ما ته داسې معلومه ده لکه د سوارلسمې سپوږمۍ ده او چار چاپیره د ستوري دي، داسې ښایسته ځلې ده. نو ولې بنئ؟ ځکه چې دا د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د صحبت دپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملګرستیا دپاره الله رب العزت خوښ کړي. واختار لصحبة النبي صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملګرستیا دپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوستۍ دپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حفاظت دپاره د دین د پرچار دپاره الله یې سلیکشن کړو، الله خوښ کړو. اوس چې الله خوښ کړي دي یقینا چې دا په الله ډېر ګران، یقینا چې په الله ډېر ګران. نو حضرت عمر دا هغه صحابي دی چې د لقب ملا شوی دی فاروق. دې صحابي ته دا واحد صحابي دی چې دته ویل کېږي مراد نبی. دا هغه صحابي دی چې دته ویل کېږي مراد نبی، یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ارزو کړی دا، ارمان یې کړی دی. دغه ارزو او ارمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ډیر انتهایی په تکلیف کې او په داسې حالت کې چې انتهایی تنگسیا ده د کافرو د طرف نه انتهایی تکلیفونه میلاویږي. د نبوت په شپږم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وغوښته، د شپې الله ته ولاړ دی او تهجد کوي او دعا غواړي
او په دعا کې وای اے الله اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. اے الله دا دو عمرین دي د دو پکی هر یو چی اے الله په دو کې د یو نه اسلام ته عزت ورکړي ځکه چې دا دوه ډېر اثر رسوخ والدي ډېر وجاهت والدي. د یو نوم دی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او د دویم نوم دی عامر ابن الهشام رضی الله هشام ابو جهل چې کوم ویلې کېږي عمر ابن الهشام. اے الله په دې دوه کې د دوه اثر رسوخ والدي. ابو جهل د نوم عمر ابن الهشام انتہائی قابل سڑے انتہائی پڑھا لکھا عربوں کی با پڑھائی لکھائی خاص کسانو کولا ہر چانش و کولے بدغه خاص کسانو کی یو ابو جہل مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه یا الله د دې دوانو په ذریعہ چې ار یو ته اسلام قبلې اے الله د اسلام د دولت و تور نصیب. ابو جہل هم په فکر کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی ایمان په فکر کې دی او ابو جہل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل په فکر کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسنګ ختمو. مشوره وکړه دو کورونو په مکه مکرمه کې او په دې دو کورونو کې بعد دو قسمه مشورې کېږي. یو کورو د زید ابن ارقم چې هغه ته دار ارقم وي په دې کې به مسلمانان اوسېدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او کم مسلمانان چې باراله اسلام به قبول کو نو په دې کور کې به د دوه عبادت کېدو په دې کور کې به دین زده کو او د دین د پرچار لپاره دلته به مشورې کوي. او یو بل کورو هغه ته به دارالندوه چې بدی کې با کفار او مشرکین ناس او د دې مشرکینو قیادت بکاو ابو جهل دغه د مشورې کې دی د اسلام خلاف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف چې دا دین بسنګ ختميږي دا پیغمبر بسنګ ختميږي دا صحابو له تکلیف څنګه ورغو. شپږ کال دا ترتیب چلے دو په دارالندوه کې ابو جهل پاسې دو ولکه پتا شو کې دې نر ځوان څوک نشتا چې هغه د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم دی ختم څوک در پکشته داسې نر یو کس پاسې دوه زبه وکم ته به وکې کینا ته نشي کول داستا کار نه دی بل پاسې دوه زبه وکم تم نشي کولای کینا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې لا اسلام نه دی قبول کړي پاسې دو ودا کار بزو وکم ابو جهل وته استا په انتظار وما ته کولې شي و ټیک دجی زه کوم د مجلس نه ډاری کوته روان شو تر دا عرب کلچرو تر ودا هر عرب چې سړی بو دا سره وتروا زنانو سره وا وړي توري وي دا خنجر جو د ویلېږي لیکن دا به ساتل یې ځان سره تورې پلاس کې وو لاړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله قتلو بلاره کې ولې او صحابي مخې لوراوي مسلمانو خپل اسلامي پټ با بدار ارقم کې خلق خپل منځ کو ذکر عبادت به کو د نبی علیہ السلام خسته خپل خوږی خبري وي اورېده خو پټ لګیاو او سره ملاو شو الکه عمر چرته روانه زمه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل بس هغه صحابي وته یو کنه ته دي بلار شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قتل کې د دې اسانه خبره ده او ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان نو د صحابو نه بچ پاتې شي ځواخو عمرو داغه مخې چا خبره کولې شو وخا ورګه اول ستاده کار ختم کما داغه نه بعد بیا د محمد سره ګورم صلی الله علیه وسلم داغه سره په جګړه شو په دې جګړه کې داغه وای عمره وای ته خو زما په سین خته زما سره جګړه کې او تا ته پته شته چې ستا خور او اوخی دي هغه هم بي دي نشوي دي اسلامي قبول کړي وای ښا یو په غوسه کې شو چې زه کم سړی د قتل په زما غزمون کور دمران نه وته
یو لاړ چې کله راغی مفصل واقعه تاسو بار بار اورېدلې ده نو ورې وټکاو आवाज یو د خپل سړي پته لګي څوک چې ور ډبای څنګه ډبای ناغه عمر رضی الله تعالی عنہ الله ډېر روب او دبدبه ور کړی و خورې پوه شو جو هغه ناسو د قاری نه تلاوت کو د قاری نه لګیا د قاری صاحب او هغه د تلاوت کوي